روس کې ډېر خلک مسلمانان کړي دوی خدمات دي. هغه ما سوچ کو وی ما یو دوه عالمان سټډي کو وی ما چې د دې هغه اخلاص او مهنت دونه وو او الله ته دونه قبولیت ورکړي دي اگر چې هغه علما اوس نشته او پات شوي دي او هغې پسې د ثوابونو دا غټ غټ بوجې ور لیږلي کېږي. ښه و یو حضرت جي مولانا الیاس رحمت الله علیه چې د بسترو دا د سیروزو دا د چلو دا د تعلیمونو د گشتونو دا ترتیب شروع کړی دا د مولانا الیاس رحمت الله علیه نه مخکې دا کار چا نه وکړی. دا ترتیب تبلیغ خو مخکې نه و د پیغمبرانو کار تبلیغ خو دا ترتیب هله سیروزي ته لاړ شه هله چلې ته لاړ شه دا خو د مولانا الیاس رحمت الله علیه نه مخکې چا نه وکړی. نه علماء دیوبند دا ترتیب چلولی وه نه سهارنپور والا نو دارنګې نه نسبت العلماء لکھنؤ والا دارنګې نه بل او نه په مکه کې دا ترتیب و نه مدینه کې دا ترتیب و. دې ترتیب سره دا مولانا الیاس رحمت الله علیه ته الله بس په زړه کې ترتیب واچو او صحیح ترتیب اوس ګناه کار خو پکې نه او نه مولانا الیاس رحمت الله علیه دا فرمایلی و چې دا سیروزه سنت طریقه ده او دا فرض ده او دا شفیع جمعې ته تلل لازم دي او فرض دي او واجب دي د هغې نه وویل. هغې وي دا د فرایضو د سنتو د راژوندي کولو دپاره یو محنت دی. په دې وجه د حضرت جي مولانا الیاس رحمت الله علیه ملفوظاتو کې لیکلي دا مونږ چې څه کوو دا جهد الجهد دی دا د پیغمبر د محنت د راژوندي کولو دپاره یو محنت دی. دا خبره ده. نو هغه کله تیر شو هغه څونه محنت وکړه څونه په کړاوونو یو جومات تیار شو بیا سلسله وچلېده. نن زما په خیال په دنیا کې به داسې خطه داسې علاقه داسې ځمکه داسې جزیره دا بني چې هلته به دا ملنګان رسېدلي دي. اوس د هغې نه راولې تر دې وخته پورې د ثوابونو دا سلسله و بوجونه دا د حضرت جي رحمت الله علیه په کاته کې جمع کېږي. دا به د قیامت د ورځې پورې دا سلسله راولي. دا څونه شفیع جمعې دا څونه چلې دا څونه د کلونو جماعتونه دا اجتماعات دا خو یاره څه لږه سلسله نه ده. دا د الله د قبولیت نښه ده چې الله دې له قبولیت ورکړی دی. او دویم چې زه ګورم په دې ملک کې د قرآن درس نو